چې مخکې د زنانو په مجلس کې ډېر زیات غیبتونه کېدله، لیکن نن سبا علما کرامو دغه مجلس او د طلبه کرامو دغه مجلس کې د غیبت او د الزام تراشي او د بغض او د حسد او د کینې او په بل مسلمان د عزت پامال کول او د بل مسلمان رسوایی او شرمندګي نه علاوه د علما کرامو په مجلس کې والله که نن سبا صفاتې وي. نو بیا دغه بهجة النفوس په کتاب کې علامه اندلسي رحمه الله هغه هم بیا یو خوندوره خبره ذکر کوي د صوفیه کرامو مزاج مطابق او کم اصل صوفیه کرام چې وي هغه هم دغه خبرو باندې ډیر زیات کلک ودرېږي. یو خدا ده چې انسان د خپل غوږونو حفاظت دی وکړي، د خپل سترګو حفاظت دی وکړي او خپل د زبان حفاظت دی وکړي. څنګه چې په دغه غوږونو غیبت دی وانه وري، په دغه زبان باندې د بل مسلمان غیبت دی ونه کی، دروغ دی ونه وای، چغلی دی ونه کی، الزام تراشی دی ونه کی، تهمت دی ونه لګي، کنزل دی ونه کی، دروغ دی ونه وای او دغه سترګې باندې محترم او بدنظری دی ونه کی. کله چې دغه درې اندامونو انسان حفاظت وکي بیا انسان د هر یو ګناه نه محفوظ کیږي. نن سبا زمونږ علما کرامو په مجلس کې تاسو وګورئ غیبت دومره عام شوی دی چې مخکې د زنانو په مجلس کې ډیر زیات غیبتونه کېدله، لیکن نن سبا علما کرامو دغه مجلس او د طلبه کرامو دغه مجلس کې د غیبت او د الزام تراشي او د بغض او د حسد او د کینې او په بل مسلمان د عزت پامال کول او د بل مسلمان رسوایی او شرمندګي نه علاوه د علما کرامو په مجلس کې والله که نن سبا صفاتې وي. علما کرامو مجلس خدا وي چې الته د حسد نه کولو درس ملاو شي. لوی علما کرامو سره به تکینی هغې به درته د بل یو لوی عالم غیبت به کوي، ته به یو سچا پکا مسلمان سره ملاقات وکي، ستا ملګري به درته وایي چې فلان کې مشرک سره دې ولې ملاقات وکړله. نو آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس ده؟ زما خو دغه عقیده ده چې ته لاړ شه کافر سره هم میلاو شه، مشرک سره هم میلاو شه، څوک چې د دین اسلام خلاف توره را اخلي او دین اسلام سره مقابله کوي هغه انسانانو سره هم ته ملاقاتونه وکړه. که جهاد میدان وي جګړه وکړه، دا سر ترې نه قلم کا، لیکن که د ملاقات مجلس وي ملاقات ور سره وکړه، د دین اسلام نه خبر کا چې هغه تا نه متاثر شي او اسلام راوړي. جو انسان دی بدعمله وي، نالایق دی وي، ته ورته مشرک بدعتي دی وایي، لیکن هغې ته بد اخلاقي مه کوه، په هغې باندې تهمت مه لګوه، هغې باندې الزام تراشي مه کوه چې ستا له وجې نه دغه نور طلبه کرامو ذهنونه خراب نشي، ستا له وجې نه دغه نور خلک دین اسلام نه متنفره نشي، ستا له وجې نه دین اسلام دغه نوم بدنام نشي. دین اسلام د امن، د محبت او د اخوت او د اخلاق درس مونږ ته راکوي. بهرحال د چا غیبت کول یا چا پسې بد رد ویل دا بالکل پکار نه ده. بیا تقی عثمانی صاحب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث پر روشنی کې خوندوره خبره کوي کہ منہ سے ایک ایسی بات نکالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر عدالت لگ جائے تو اس عدالت میں بھی اور حشر کے میدان میں رب کائنات کے سامنے بھی اس بات کو ثابت کر سکے، ایسی بات منہ سے نکالنا چاہیے. اور نن سبا والله عالم زمونږ دغه خلق باندې دی الله تعالی رحم وکي، الله تعالی د ټول مسلمانانو ته هدایت وکي.